افغانانو څه قسم مسله نشته، څه قسم د ټینشن خبره بالکل نشته. کله کله بیلات ښیي، کله کله میچونه بیلل هم ښیي. د هغې وجه او ریزن درته وایم همیشه دپاره چې میچ ګټې نو دا یو ښه ساین هم ستا دپاره نه دی. د هغې وجه او ریزن دا دی چې همیشه دپاره میچونه ګټې نو تا ته به د خپلې غلطۍ معلومات نه کېږي، تا ته به د خپل ویکنس پته نه لګي چې په ما کې څه ویکنس دی، په ما کې څه کمی دی. دا میچ زموږ دپاره یو ټرایل میچ و، صحیح ده که نه. د دې هېڅ قسم افیکټ نه و په افغانستان لوبډله باندې. د راونډ چې کوم میچونه خلک ګټل غواړي هغه دې دپاره ګټي چې زه سوپر ایټ مقابلو ته وځم. الریډي د افغانستان لوبډله وتلې ده د سوپر ایټ مقابلو ته، نو څه قسم د ټینشن خبره په دې ځای کې نشته دی. کله به ګټو کله به بیلو، هر جیت چې کوم دی د کیل حصه ده. د دې نه موږ زده کړه کوو او زده کړه په دې رنګ باندې کوو چې یاره زموږ بیټنګ کمزوری دی. واقعي ده نن زموږ بیټنګ ډېر زیات کمزوری په نظر باندې رالی د ویسټ انډیز خلاف. یو خو ټارګټ ډېر زیات های میلاو شوی، نو بالران له هم کار کول پکار دي او بیټسمنان له سپیشلی کار کول پکار دي. څنګه چې د یو اس ای په پیچونو باندې 120 رنز ډېر ښه سکور و، 130 رنز ډېر ښه سکور و. دغه شانته کې اوس پیچ کنډیشن چینج شو، پیچ د ویسټ انډیز دی. دلته کې دا 200 رنز داسې دي لکه تا چې 120 رنز کړي د یو اس ای په پیچ باندې. دلته کې چې کوم پیچونه دي دا د بیټسمنانو په حق کې دي، دا د بیټسمنانو په فیور کې دي. نو موږ له به خپل بیټنګ ټیک کول غواړي، بیا دې سره بالینګ هم ټیک کول پکار دی چې کوشش وکړو چې موږ خپل مخالفه ټیم دا موږ په 150 160 رنز کې ګیر کړو، نو موږ ته به ډېره زیاته غټه فایده کېږي. زموږ بیټسمنان به بیا آوټ اف پریشر به بالکل نه، نو هغه ټارګټ به موږ اسانه باندې چیز کولی شو. نو همیشه دپاره ګټه خیر ضروري نه ده. کله کله هار هم ښیي، خو هار به په هغه ځای کې چې کله ستا په ټیم باندې څه افیکټ نه راځي، څه مثلا راځي. الله مکه چې سوپر ایټ مقابلو کې داسې میچ وبیلې نو هلته کې بیا مسله تا ته جوړېدلی شي. هغه امپورټنټ میچونه وي. دا میچ بیلل ټیک ده، زړه غواړي د انسان چې دا میچ هم وګټم هغه هم وګټم. د کرکټ د دې ګټې دا غټه ځان له نشه ده. خو بهرحال دا ده چې ته به د دې نه څه نه څه زده کړه. پر روان وخت کې هغه غلطي ونه کړو کومه غلطي چې موږ په دې راونډ میچ کې وکړه. دا زموږ لپاره یو ټرایل میچ و، څه قسم مسله نشته، څه قسم ټینشن نشته دی. زړه سټیسفاید لرئ، اعتماد لرئ په خپل ټیم باندې، په خپل لوبډله باندې چې را روان میچونه به د سوپر ایټ موږ ته ګټي. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې. تر هغه د مال راکړي اجازه. الله پامان.